بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، تیر ورځو کې ما یو ویډیو شیر کړی و چې هغه کې ما د سینې کینسر متعلق تفصیلا خبرې کړې وي. ما دا ویلیو چې د سینې کینسر د سړو ته او زنانو ته دواړو ته کېدی شي، خو په سړو کې دا ریسک کافی کم دی او زنانو کې دا ریسک ډیر زیات دی. د کچرته زر سړی وي نو هغه کې صرف یو کس ته د کینسر چانس شته، یعنی په زرو کې یو سړی ته د سینې کینسر لګیدی شي، جبکې زنانو کې دا ریسک ډیر زیات دی. کچرته اته زنانې نو اتو زنانو کې هر اتمه زنانه ته یعنی اتو کې یو زنانه ته دا ریسک دی چې هغه ته د سینې کینسر کېدی شي. دا چې کومه ډیټا دا د ټول دنیا کې هم دغه ټرند دی چې هر اتمه زنانه ته د سینې کینسر کېږي، او پاکستان کې هم دا ریسک دی، دا ډیټا دا ټرند دی چې په هر اتمه یا نهمه زنانه ته د سینې کینسر کېږي. که خودی مکا د چا زنانه ته د سینې کینسر وشي، خو هغه باوجود هم هغه یو نارمل او صحتمند ژوند تیرولی شي. خو شرط دا دی چې د هغه دا کینسر په ټایم یا په شروع مرحله کې د هغې تشخیص وشي او بیا د هغې علاج وشي، نو هغه یو بالکل نارمل ژوند تیرولی شي. نو اوس سوال دا دی چې د دې کینسر د سینې کینسر شروع کې د دې تشخیص په څنګه ممکن وي او د دا تشخیص به څوک کوي، دا یو سوال دی. د دې جواب دا دی چې زنانه پخپله د دې کینسر تشخیص کولی شي او د دې معاینه کولی شي. که د سینې کینسر تشخیص په شروع کې وشي څنګه ما وویل، نو نارمل ژوند مریض تیرولی شي. نو دې شروع ورځو کې یا په شروع کې د دې تشخیص لپاره دا لازمه ده چې زنانه هر یو یا 3 میاشتو کې کم از کم یو پیری هغه د خپلې سینې معاینه وکړي. او د هغې طریقه دا ده چې هغه اول د شیشې وړاندې آینې وړاندې میرر مخې ته اول خپل د سینو باندې نظر واچي چې هغې کې خو داسې علامات نشته چې هغه خودی مکه کینسر کولی شي، او بیا هغې نه پس چې دی هغه د په لاس په ذریعه باندې د خپلې سینو معاینه وکړي، د ښۍ سینه په ګس لاس په ذریعه معاینه وکړي او د ګسې سینې د ښي لاس په ذریعه معاینه وکړي، او ګوري چې آیا دی کې چلته ګلټی خو نشته، د دې سرمن چرته سخته شوې خو نه ده، آیا دا چې د دې کې خو څه درد مرد نشته دی، آیا د دې نه چرته څه د نیپل نه څه اوبه یا څه داسې پیپ غوندې خو نه راوځي. او که خدای مرکه داسې علامات هغې ته ښکاره شي یا هغې ته محسوس شي، نو هغې ته پکار دی چې هغه په ټایم باندې ډاکټر سره معاینه وکړي. ډاکټر به د هغې تفصیلي ډاکټري لحاظ باندې معاینه وکړي، څه ټسټونه به وکړي چې هغې کې الټراساونډ هم دی، هغې کې څه اکسره هم ده چې میموګرام ورته وایي، کیدای شي د هغې بایاپسي هم وشي، او هغې نه پس به هغې که خدای مکه کینسر وي نو د هغې به په ټایم علاج شروع شي، هغه به د کینسر نه مکمل طور باندې بچ شي. خو دا هم یاد لرئ چې چې څومره علامات به زه تاسو سره اوس شیر کوم، تقریبا 12 علامات دي. هغه علامات صرف او صرف د کینسر د وجې نه دي، هغه څه انفیکشن د وجې نه هم کېدی شي، بغیر د انفیکشن هم کېدی شي. هغه فیصله به ډاکټر کوي چې آیا دا علامات چې دي دا د کینسر د وجې نه دي یا دا څه انفیکشن له وجې نه دي، دا یا بغیر څه د څه وجې نه دي. نو یو خدا خبره. دویمه خبره دا دی چې دا بالکل بیا ویم چې دا لازمي ده چې یو 3 میاشتو کې 15 منټه معاینه د زنانه 15 منټه خپله معاینه د هغې د کینسر نه د داسې بیماري نه مکمل طور باندې هغه بچ کولی شي او د هغې علاج ممکن دی. نو که دا خبره چې 15 منټو کې د چاتی کینسر نه نجات ممکن دی، نو دا غلط نه ده، بشرطه کې چې هغه د دې خپلو سینو معاینه ریګولرلی کوي او هغه خیال ساتي چې خدای مکه کچته څه علامات راځي، نو د هغه بر وخت ډاکټر ته لاړ شي او د ډاکټر نه د هغه باندې ایگزامینیشن وکړي او هغه نه اپینین والی. نو څنګه چې ناظرین ما تاسو ته وایي چې زنانه په خپل معاینه کولی شي شیشه باندې او بیا په لاس په ذریعه باندې داسې 12 مختلف علامات دي چې هغه علامات
دا کینسر له وجې نه هم کیدی شي او د هغې نوره وجې هم کیدی شي. هغه علامات څه دي؟ دا سینې تشبیه دا یو نیمبو په تور ورکړی شوی دی چې په دې باندې لږ تفصیلا یو ښه په ډیټیل باندې سړي خبره وکړي. نو ځکه معاشرتي تور باندې موږ په ډایرکټ په سینې په تصویر خبره نشو کولی. نو که چېرته زنانه داسې محسوسه کړي یا هغې تاسې آینه کې ښکاره شي چې چېرته یو سینه پړسېدلې ده، نو دا یو د کینسر وجه کیدی شي. نو دې دپاره بیا پکار دی چې هغه د خپل ډاکټر سره معاینه وکړي. د نه علاوه که چېرته داسې ښکاره شي چې یو سینه کې چې دی لږ ډمپل راغلی دی، دننه طرف ته هغه لږ تللی ده، نو دنساو شوې ده، نو دا هم یو علامت د کینسر کیدی شي او دې دپاره هم بیا پکار دی چې هغه د خپل ډاکټر سره معاینه وکړي. نو یو خو دا دی که چېرته سینه پړسېدلې وي، یا دویمه دا دی چې هغې کې چېرته ډمپل ښکاري چې دا خو لږ معمولي غوندې د نوتې دا نه ډمپل پکې جوړ دی. دریم علامت دا دی که چېرته د نیپل چې دی هغه پړسېدلې وي یا هغه داسې سور شوي وي، نو دا انفیکشن له وجې نه هم کیدی شي، زخم له وجې نه هم کیدی شي، خو خدای مکه دا کینسر د وجې نه هم کیدی شي. د دې علاوه که چېرته د سینې یو سرمن چې دا هغه داسې سره غوندې محسوسه شي او بیا په لاس پې ولګي، هغه ګرم محسوس کیږي، نو دا انفیکشن هم کیدی شي، خو دا خدای مکه چېرته د کینسر وجه هم کیدی شي. نو دا یو څلورمه نښه ده چې هغه د کینسر طرف ته اشاره کولی شي. د نه علاوه که چېرته د نیپل نه څه داسې رطوبت راځي یا هغې نه وینه څه داسې خارجېږي یا نور داسې څه اخراج راځي، نو دا انفیکشن هم کیدی شي. دا یو نارمل هم کله نه کله کیږي، خو دې کې خدای مکه څه کینسر هم کیدی شي. د نه علاوه که په سینه باندې زخم جوړ شي او خاص طور باندې هغه زخم نه جوړېږي، هغې څه وجې نه وي، نو بیا هم چې دی دا یو کینسر وجه کیدی شي. نو ډاکټر ته پکار دی چې هغې ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر مکمله معاینات وکړي، او نو هغه ډاکټر به بیا د هغې مطابق مخکې څه ټیسټ میسټ هغې ته وکړي. ټیک شو. که چېرته په سینه کې معلوم کېږي په آینه کې یا لاس لګولو سره چې دا خو لږ دې کې څه یو طرف ته کې داسې څه غبار دی یا لږ چې دی هغه یو بم تېسې لګي چې دا خو ډېر داسې سخته غوندې شوه، نو بیا هم پکار دی چې ډاکټر سره معاینه وکړي او ډاکټر چې دی هغه به وګوري او بیا مخکې ورته ګوري چې څه ټیسټ وغیره کېږي. چېرته شیشه کې ښکاره شو نوی رګ پکې ښکاري په یو سینه کې یا په دواړو سینو کې نوی رګ غوندې ښکاري چې مخکې خو نه و، خو دا رګ پکې پیدا شو، خاص طور باندې نیله رګ پیدا شو یا سورم کیدی شي، نو دا هم د کینسر وجوهات کیدی شي او دې کې هم پکار دی چې هغه خپل ډاکټر سره معاینات وکړي. که چېرته داسې ښکاري چې دې کې د نیپل نه چې دی څه راتلل، دلته د نیپل نه رطوبت و، دا نیپل چې دی پړسېدلی و، که دا نیپل دننه لاړ شي او دننه پاتې وي، نو بیا هم چې دی خدای مکه دا د کینسر وجه کیدی شي. که داسې بل انفیکشن نه وي، نو دې کې هم پکار دی چې هغه د خپل ډاکټر سره معاینات وکړي او هغه به یې وګوري ډاکټره چې آیا دا د کینسر وجه دی او که نه دی، او که کینسر شک پرې راځي بیا به ورته څه ټیسټونه وکړي. که چېرته څه په سینه کې ښکاره شي چې د هغې شکل لږ بدل شوی دی یا د هغې نارمل چې کوم شکل دی هغه چینج شو، نو بیا هم چې دی د سیریس اخیستل پکار دي او د خپل ډاکټر نه د دې معاینات پکار دي. که چېرته داسې ښکاري چې دا سینې چې کومه سرمن ده دا د مالټې غوندې سره شوه او لږ سخته غوندې شوه او دې کې وړې چې دی د سوري غوندې ښکاري څنګه د مالټې په چلکې کې وي، نو دا هم چې دی د کینسر یو اهم نشانه ده او دې کې هم پکار ده چې دا خوراکي ډاکټر ته لاړ شي او هغه ډاکټر د دې معاینات وکړي او بیا که چېرته شک راځي نو بیا د دې نو ټیسټونه وکړي. که چېرته په سینه کې داسې ښکاري چې پکې څه لږ غونډه کې یو څه ګلټی ده یا په لاس محسوس کولو سره ګلټی په سینه کې ښکاره شي یا چېرته په ترخ کې ښکاره شي، ښی ترخ کې یا ګس ترخ کې، نو دا هم پکار دی چې د دې دا لږ ټیسټ وشي، صحیح معاینات وشي چې آیا دا څه کینسر خو دی یا نه دی. دا یاد لرئ چې ګلټی چې کومه ده دا همیشه کینسر نه وي، دې کې زیاتر ګلټی چې دي هغه بیناین وي یا فایبروډینوماز ورته وایو یا نور څه وي چې هغه کینسر نه وي، لایپوماز وي، دا چې دی نان میلیګنټ وي، خو بیا هم پکار دی چې چېرته ګلټی محسوس کیږي نو دا ګلټی چې دی هغه ډاکټر یې وګوري او که ډاکټر ته دا شک راځي چې دا کینسر دی نو هغه مخکې ولاسه ټیسټونه وکړي. نو ناظرین یا هر میاشت، 2 میاشتو کې، 3 میاشتو کې یو ځلې صرف د 15 منټه معاینه چې دا خوراکي د دې سینې کینسر نه مکمل طور باندې دله چھٹکارا ورکول شي، دله نجات ورکول شي، ځکه که په ټیم یې پته ولګي، په ټیم د دې علاج وشي، نو دا چې کوم کینسر دی دا کمپلیټلی
کیوربل دی، د دې کمپلیټ علاج ممکن دی. خو که چېرته خدای مکه دا ایډوانس سټیج کې وي، دا پیلاو شوي وي، دا خور شوي وي، دا پر پوسته تللی وي، پیپرو ته تللی وي یا جګر ته راغلی وي، نو بیا داسې ټایم دی چې بیا د دې علاج یعنی علاج خو بیا هم کېږي، خو د دې هغه کیور ممکن نه دی، یا د دې نه چې دی هغه کیور داسې په اسانه نه کېږي. زما به تاسو ټولو ته خواستي چې دا ویډیو تاسو مخکې وړاندې هم شیر کړئ چې زمونږ خویندو ته، زمونږ بچو ته، زمونږ میندو ته دا پته ولګي چې دا یو داسې بیماری ده چې دینه ریسک شته، او ریسک سره سره د دې علاج مکمل ممکن دی. او د علاج لپاره او ابتدایي تشخیص لپاره صرف 15 منټه، صرف په 15 منټو کې د دې معاینات مکمل کېدی شي. اول به په خپل معاینه کوي، که شک پکې راغی بیا به خپل ډاکټر ته لاړ شي، هغه به وګوري او هغه به مطابق خو یو کوالیفاید ډاکټر دا ضروري دی چې سړی دې زنانه ده هغه ضروري دی ځکه چې ډاکټر یې وګوري، د دې معایناتو کې نو هغه به ډاکټر به دې ته وایي چې آیا مخکې تعالی څه ټیسټ پکار دی که پکار نه دی. نو ځکه چې عام چې کوم د کویکس وغیره وي آپ دې نه پوهیږي، او یا مشران ښځې هم په دې نه پوهیږي چې آیا خدای مکه دا کینسر دی که نه دی. د کینسر تشخیص دا بیا لازما یو کوالیفاید ډاکټر کولی شي. ټیک شو، نو انشاءالله بیا به ملایو کوئی بل ویډیو کې. تر هغې وخت پورې خپل ځان خیال ساتئ، دعا به کوو چې الله تاسو ته او تاسو ټول عزیز قربا ته او دوستانو ته الله صحت ورکړي لري. خدا حافظ.